نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدة پارا نمبر 6 رکو نمبر 4 آیت نمبر 20 خلاصه در رکو پس داغین لفظی ترجمه ذکر د هغه نعمتونو د چې رب العالمین په بنی اسرائیل باندې کړیو اغوی د دغه نعمتونو ناشکری وکړه نافرمانی وکړه او بوزدلی اختیار کړه جهاد پرې خو د داغی د وجن رب العالمین هغوی ذلیل کړه او د الله د طرف نه دوی ته سزا میلاو شو کله چې دغه بنی اسرائیل رب العالمین د فرعون او د هغه د کسانو نه خلاص کړ د غلامۍ نه ورته ازادي میلاو شو دا په هغوی باندې د الله د طرف نه یو لوی انعام احسان رب العالمین د طرف نه حکم راغی چې تاسو کومه علاقه ده چې په هغې باندې عمالقه قابض دي تاسو د هغې خلاف جهاد وکړئ دغه خپله علاقه ازاده کوئ زیر یې ورته ورکړه فتحه به تاسو ته میلوي هغوی بوزدلي اختیاره کړه موږ جهاد نشو کولی رب العالمین هغوی ته سزا ورکړه څلوېښت کاله په مقام د تیه کې حیرانه پریشانه ګرځېدل او څومره چې ټول دغه څلوېښت کاله کې وفات شو د هغې نه پس د دوی نوی نسل راوچت شو هغوی جهاد وکړو هغه خپله علاقه یې د هغه عمالقو نه ازاده کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قالوا کله چې وویل موسی حضرت موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته بنی اسرائیلو ته یا قوم ای قوم زما اذکروا رایات کړئ شکر سره نعمت الله نعمت د الله علیکم پزان خپل اذ جعل کله چې پیدا کړل هغه فیکم پتاسو کې انبیاء پیغمبران مفسرین لیکي 4000 انبیاء رب العالمین بنی اسرائیلو کې را لېږلي دین مراد روحانی نعمت وجعلکم او جوړ کړئ تاسو ملوکن بادشاہان لکه په تاریخ کې د حضرت داود علیه السلام سلیمان علیه السلام بادشاہی موجود ده دویم نعمت شو او دریم نعمت وآتاکم او درکړی دی تاسو ته ما هغه څه لم یؤتی ندی ورکړی شوی احدا من العالمین هیڅ یو کس دا د ټولو خلقنا الله په تاسو نعمتونه کړلي انبیاء تاسو کې را لېږلي دي بادشاهات هم تاسو نه جوړ کړي دي نو د الله شکر ادا کړئ یا قوم ای قوم زما ادخلوا الارض المقدسه التي داخل شئ زمکې پاکې هغې ته الارض المقدسه زمکې پاکې زمکی نه مراد کومه زمکه ده مفسرینو مختلف اقوال جامع قول دا دی دینه مراد شام دی او بیا څه مفسرینو خاص عیسی بیان کړی دا دغه ملک نه چې هغه فلسطین دی كتب الله الیکل دا الله لکم ستاسو د پارا دا به تاسو ته میلاویږي په جهاد سره ولا ترتدوا او مرا ګرځئ علی ادبارکم په شاګانو خپلو بوزدلي مه اختیاروئ فتنقلبوا گنی شئی بتاسو خاسرین تاوان مندن کی متختی دا جہاد دا قالو اویل دو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا یقینا فیہا پدی کی قوما یو قوم دے جبارینا چی دیر زور آور دی مراد دینا عمالق دی منگ دا حقوی مقابلان نشو کولے و انا او یقینا من لن ندخلها هیڅ کله نه داخلي ګو دیتا حتی تر دې پورې خروجو راوسی هغوی پخپلا منها د دینا موږ د خپله دعوت راکړي چې راشي علاقه هم درته پرېښود او راځئ فإن یخرجو نو کچرې راووتل پخپله منها د دینا فإنا نو یقینا موږ به داخلون ورداخل شو موسی علیه السلام هارون علیه السلام ورته وعظ نصیحت وکړه د الله حکم ورتا ورساو قال اویل رجلان دو سړو مراد دینا حضرت یوشع علیہ السلام چې وروسته ورته نبوت میلاو شو اور کالب من الذین د هغې کسانو نه یخافون چې یریدل انعم الله زکه چې احسان کړی الله علیهما په هغې دواړو باندې څه ورته ویل ادخلوا داخل شئ تاسو علیهم الباب دوی باندې
د دروازینا تاسو صرف دومره وکئ جهاد د پر راوځي اشقدمی شروع کئ دروازې ته ور ورسئ رب العالمین به د هغوی پړونو کې هغه یره دهشت خوف واچي بغیر د جهاد نه تاسو ته د علاقه ټوله میلاو شي فاذا دخلتموه پس کله چې داخل شئ تاسو په دې دروازه فانکم نو یقینا تاسو به غالبون غالب شئ الله به درته فتح درکړي د هغوی د قوت او طاقت نه متاثر کیږئ وعلى الله خاص به الله باندې فتوکلوا توکل وکړئ ځان وسپارئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ایمان ولدا الله په ذات باندې توکل کوي اعتماد او بروسک موسی علیہ الصلوۃ والسلام هارون علیہ الصلوۃ والسلام واعظ نصیحت نه مانونو دي دو بزرګانو بسنګ اومني قالوا ویل دوی یا موسی اے موسی علیہ السلام ان یقینا من لن ندخلها هیڅ کله نیو داخلي دن کی دیتا ابدن چرهم ترسو پوری ما دامو ترسو چې وی دوی فیها پدی کی او کته جهاد کې جنگيږي علاقه آزاده فذهب پس لاړ شه انت وربک او ربستا فقاتلا نو او جنگيږي دواړه ریو مطلب دا شو ته او ستا رب دی او جنگي نو بے ادبی او توهین د الله وش نو پدی سره ده کافر شو او دویم مطلب د دې داده ته لاړ شه منګ ستا مدد امداد نشو کولای د غرب ستا امداد وکي ستا معاونت او نصرت بو وکي د غرب په مدد سره او جنگيږي بیا کافر کیږي نه البته فاسقان شو ان یقینا منغبا ها هنا دلتا قاعدون ناستیو الله دا سکین ول چې 40 سال تلويخ کالا په دغه ځکه ناس حیرانا پریشانا قال ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ربي اے رب زما انی یقینا زچیم لا املک نلرم سی اختیار الا نفسی مگر د ځان خپل الا ز تیاری واخي او درور خپل ورور مم تیار دی ففرق نجدا ارا ولا بیننا من زمن کی و بین القوم الفاسقین او بمن دغ قوم فاسقانو کی قال اویل رب العالمین فانها یقینا دازمکا دشاب محرمت حرام کړشوا بند کړشوا علیهم پدوی باندې 40 سنتن تلويخت کالا پدوی د غزمکه ته نشي داخله دی په دغه میدان کې با سروهلی بروهلی پریشان ګرځ دغه ټول ختم شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو هارون علیہ السلام اغیهم وفات دغه دو بزرګانو کې رب العالمین یوش علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ورکو نوې نسل را پاسید او جهاد وک خپل علاقې آزاد ک یتیهونا سرګردان بوی فی الارض پزمک کې مقام دته فلا تأس پس مخ پکېګا مک وغم علی القوم الفاسقین هغه قوم فاسقان باندې